3 لپې ساده مټینه خاوره او 2 لپې ډیران به مکس کړئ. ساده خاوره او 2 حصې ډیران به مکس کړئ. دا به یو ځای کړئ، ګند به ترې لرې کړئ او بیا به ډېر ښه سختۍ سره مکس کړئ. بیا به دې د کپړې جوړې تیلی یا د بازاري تیلی هغه ترې نه ډکې کړئ. د دې نه وروسته به تیلی د تخم راواخلئ، یو دلته یو دلته ګولا وکړئ او 2 زړي به په یو تیلی کې کېږدئ. د دې ترمنځ به تقریبا د 4 انچو فاصله وساتئ. یو او بل چې لویه تیلی وي په هغې کې 8 انچ فاصله به وساتئ چې سبا د بوټي د کېدو نه وروسته د بوټي وباسل اسان وي. دې نه وروسته به خاوره راواخلئ، هغه ساده خاوره او هغه د پاسه د یو سوتره پورې واچوئ، صرف چې دغه تخم چې دی دا پکې پټ کړلی شي. همیشه به بوزغلیله د پاسه پنیریله د پاسه په پواره باندې اوبه ورکوئ چې صرف سرفیسې لوند وي او دا اوبه به سهار غرمه او ماښام روزانه ورکوئ. که تاسو چېرې په ځمکه باندې اچوئ، په پکل کې داسې اچوئ، نو په پکل کې به د یو بوټي او د بل ترمنځ تقریبا په کناره کې هغه د فوټ فاصله او د یو بوټي د بل ترمنځ د 8 انچو فاصله وساتئ او په هغې کې به یې واچوئ. په یو لاین کې به واچوئ او معمولي خاوره پرې واچوئ چې یو شانته. د هغې نه وروسته به بیا په پواره باندې لږ شانته اوبه ورکوئ چې د دې سرفیس چې دی هغه سطحه چې ده چې هغه لمده وي. دغه به اوبه چې دی سهار مازدیګر دوباره ورکوئ، وچېدو ته به یې نه پرېږدئ. چرګانو او ځناورو نه بچ کېدو دپاره به پرې د پاسه جال ولګوئ. بیا په دې باندې د شپې پلاستیک تر 15 فروری پورې اچوئ چې محفوظ. تقریبا 15 نه تر 25 ورځو پورې به دا په دې شکل کې راوخیږي. داسې به وي. یوه میاشت وروسته به دا بیا په دې شکل کې وي او په 2م کال به دا بار ونیسي او د بار نه وروسته به بیا تاسو له دا ونه درکړي. ویډیو زیاته شیر کړئ چې نور ملګرو